मास नंबर या कमियत नंबर दा څه شی دی نو sum of protons and neutrons in the nucleus of an atom د اټم په هسته کې دا د اټم هسته شوه 100 پروټون دی پکې 100 نیوټرون دی پکې دا دواړه خپلو کې جمع کا نو هغې نه چې کوم ځواب راشي هغه به وي ماس نمبر یعنی د یو اټم په هسته کې مثلا 2 پروټون دي او 2 پکې نیوټرون دي نو د کمیتي نمبر یا ماس نمبر چې دی هغه شو 4 2 پروټون دي او 2 نیوټرون دي دا بیا په A باندې علامت ورکړی شي او A برابر دی یعنی مساوي دی پروټون پکې څومره دي په هغه هسته کې نیوکلیس کې او ورسره نیوټرون پکې څومره دي نو دا دوه چې راجمع کو موږ ته به میلاو شي ماس نمبر ډیر اسانه دی ماس نمبر اوس دې سره ریلیټډ کله چې موږ ته یو اټم راکړي نو د هر اټم خپل یو لنډیز دی چې هغې ته ویلی شي سمبل سمبل علامت یا لنډیز د دې لنډیز په دې بره ګوټ باندې چې څه لیکلی شوي وي هغه به یې ماس نمبر یا اټامیک ماس مخکې به اټامیک ماس سره ګورو او لاندې ګوټ باندې چې لیکلی شوي وي نو هغه به یې زیډ یعنی اټامیک نمبر اسان مثال تاسو بیا د سوډیم اخیستی شئ نو د سوډیم سمبل چې دی هغه NA بره به په ده باندې لیکلی وي 30 او دلته به پې لیکلی وي 11 نو د 30 د ماس نمبر شو او د لاندینې د اټامیک نمبر شو همدې رنګه کاربن دی دلته لیکلی شوي دي 12 او دلته لیکلی شوي دي 6 نو 6 اټامیک نمبر شو او 12 ماس نمبر شو یو خدا پیژندګلو چې وپېژنئ چې ایلیمنټ پرچه کې لیکلی شوي وي نو په دې ډول به یاد لرئ چې بره یې څه لیکلي دي او د لاندې څه لیکلي دي اوس موږ ته ووایي چې میګنیشیم دی د هغه لنډیز دی MG هغه باندې بره لیکلی دي 40 او لاندې لیکلی دی 12 موږ ته ووایي چې په ده کې تاسو پروټون الکترون او نیوټرون معلوم کړئ وګڼئ نو پروټون بل پکې غواړي الکترون او بل پکې غواړي نیوټرون اوس پروټون به څومره وي الکترون به څومره وي او نیوټرون به پکې څومره وي نو ډیر اسان پروټون د اټامیک نمبر برابري نو د اټامیک نمبر 12 دی نو 12 پکې پروټون دی الکترون به د پروټانو برابري خو اله چې اټم نیوټرلی نو دا اټم نیوټرل دی څه چارج پې نشته چې چارج پې نشته نو چې څومره پکې الکترون دی عمره هم پکې پروټان نو الکترون پکې شول 12 نیوټرون اوس چې کوم د بره لیکلی شوی دی 40 نو د 40 څه شی دی دا پروټون پلس نیوټرون دی نو مونږ نیوټرون داسې به وکړو چې A منفي Z A ماس نمبر او منفي Z اټامیک نمبر نو A چې دی د 40 دی او منفي Z چې دی دغه 12 دی نو پاتې به شي 12 نو 12 په ده کې نیوټرون دی نو په دې طریقه باندې مونږه معلوموي شو چې هر یو اټم مونږ ته راکړي چې هغه کې الکترونونه څومره دي پروټونونه نیوټرونونه یو بل مثال ګورئ فار ایگزامپل اسان غونته کې مثال B بورون د بورون اټامیک نمبر در سره 5 دی
او ماس نمبر 9 دی. سوري ماس نمبر د 10. اوس موږ ته وایي چې دغه الکترون، پروټون، نیوټرون وګڼئ. نو پروټون ته ګورئ، پروټون شول پکې اټامیک نمبر برابر، نو هغه شول پکې 15. الکترون پکې څومره شول؟ نو اټم چې دی هغه نیوټرل دی، څه چارج پې نشته. نو دې مطلب دا شو چې څومره پکې پروټون دی عمره به پکې الکترون وي، نو هغه هم پکې 15 شول. اوس رانه پکې نیوټرون غواړي. نو نیوټرون چې دی هغه A ماینس زد دی. A پکې دی 10 اور ماینس دا دی پکې 5، نو پاتې شول پکې 15. نو نیوټرون پکې 15. یو بل مثال اوس مونږ ته راکوي چې اکسیجن دی 2 په چارج دی، एटॉमिक नंबर 8 دی او ماس نمبر 14 دی. په دغه الکترون، پروټون او نیوټرون. نو اوس چې موږ پروټون پکې ګورو، نو پروټونو کې بس مشکل نشته، دا اټامیک نمبر دی، نو همدومره به پکې پروټوني هغه شول 8. الکترون مونږ ته پته ده که اټم نیوټرلی څه چارج پې نه وي، نو هغه کې چې څومره پروټون دی عمره به پکې الکترون هم وي، نو 8 پکې الکترون خپل موجود دي. خو بیا په دغه نیګیټیو چارج چې مونږ ته ښکاري 2 نیګیټیو، نو د 2 پردي الکترون هم خپل کړي دي، نو هغه به ورسره جمع کوي. نو د وجې نه د کې د الکترونو ګڼه چې شمیره هغه شوه پکې 10. بیا چې پکې نیوټرون ګورو، نو هغې بیا همغه زړه فرموله به پې اپلای کو. A ماینس زد. A چې دی 14 منفي 8، نو 8 پکې نیوټرون پاتې شول. 8 پکې پروټون دی، 10 پکې الکترون دی او 8 پکې نیوټرون دی. نو دا د آین کې مونږه الکترون پروټون شمیره په دې طریقه کوي شو. که اوس بل راکړی دی الومینیم دی مثبت 3 په چارج دی، دلته یې دی اټامیک نمبر 13 او دا دی 27. اوس وایي چې په ده کې تاسو الکترون، پروټون، نیوټرون شمیر کوي. نو چې راځو پروټون ته، ووایي چې پروټون به کې څومره ولیکم. نو پروټون بدلیږي نه، څه چې د اټمي نمبر دی همغه یې پروټون دی، د 13. الکترون اوس په ده باندې 3 پازیټیو چارج دی. د دې مطلب دا دی چې د 3 الکترون خپل الکترون بل ته ورکړي دي. نو وړومبی خپل پکې 14 الکترون و، 3 یې ورکړي دي، نو 10 ورسره پاتې شول. یعنی تاسو دا داسې لیکلی شئ په اسانه طریقه. خپل ورسره 14 و، منفي یعنی دغه 3 بل چاته ورکړي دي، نو منفي 3، نو پاتې به شي 10 الکترون. دلته چې وکتل، نو 8 خپلو جمع 2 یې اخیستي وو. دلته 14 خپلو او په 14 کې 3 یې ورکړي دي. او نیوټرون همغه دی A ماینس زد. A ماس نمبر هغه دی 29 منفي اټامیک نمبر 13. نو دا چې د دنه منفي کې مونږ ته به پاتې شي 14. نو 14 پکې نیوټرون دی. نو دغه شانته د دې کومون نه تاسو کې چې یار الکترون پکې وګورئ، پروټون پکې وګورئ،
یا پکې نیوټران پکې وکسو نو په دا طریقه باندې به یې مونږ کیلکولیټ کولی شو. دا وه د اټمي نمبر پیژندګلو او هغې سره ریلیټډ داسې پریکټس باندې سوالات هغې حل